ٹھیک ده دا دی قطب شمالی قطب شمالی دا دی قطب جنوبی ٹھیک ده طولن میم تقسیم وي خو عرضن تقسیم کو نو عرضن اتفاق بدی باندې راغی چیرې دا بدی کې دایره عظیمه ده دی دایره عظیمه دین دا به مبدا وګرځو د تمام عرض البلد لپاره ٹھیک ده او دې ته نوم ورکو د خط استوا ٹھیک ده د دین ګوره 1 2 3 ز ز ز ز ز ز انتر دې ځای پورې د 90 کرخې راخلي پارس کړی ٹھیک ده د دې نه په دې خوا باندې 90 نه پارس کړی ٹھیک شو نه خوشو اوس چې د دې خط استوا نه سو په کومه کرخه واقع ده جوایی د دغه پلان کی علاقه عرض البلد ده اوس موږ په 34 شو وی د 400 عرض البلد 34 شمالی ده 34 شمالی د سوره د چا سره شته به دا کی لوکیشن پہ کا نیٹ وہ شوزہ بدے کی برا عزیزہ اس پہ رواڑی جا ساتھ ایزان سرخا 400 34.16 1 اور طول البلد 71.758 ٹھیک شولا پیٹ کر وہ شولا منگ دا خط استوانہ پر 34 باندې یو دی بل لو بیا راشو دا طول البلد دی ٹھیک نا عرض البلد دا وسی بیا دوت یو تقسیم یو کرخ وی راخ کلا گنا خط استوا یو بل کرخ راخ کلا 23.45 باندې دسی دا خط استوا شو کنه دا خط استوا شو دی شمال طرف ته قطب شمالی طرف ته دلته په 23.45 باندې یو بل دایره دي چې پرسله وشي دا خط استوا قید دایره دی ګوره دا د خط استوا شو دای به بل 23.45 باندې پرسله ٹھیک ده د قرنګي په 23.45 باندې دلته یو پرسله جنوب طرف ته د شمالي دی ته نوم ورکو خطي سرطان خطي سرطان 4.5 او دې ته نوم ورکو خطي جدي پوښوي وزبل په دې خوا پسې بیا دلته یو بل کر خراخ کله د نوریم ډیر شي 90 کرخي دی خدای وګړي غټ بیلچان یا سخصوري پسې راوړي او غټ نالې پکې مستل ٹھیک ده دا خط سرطان راوستو په 23.45 دلته بل راوړو په 66 څه سره دی کتاب کې وګوره ته 55 ها 66.55 دا او دلته بل راوړو 66.55 ٹھیک ده دته دایره شمالی وي دایره قطبیه شمالیه دایره قطبیه شمالیه او دته ویل دایره قطبیه
جنوبیه داسې دی په دې قصه پوه شوې نور ګوره د دې نه به دې خو هم 90 دی دې نه دې خو هم 90 خدای به کې غټ غټ د دې غټو غټو عرض البلدو په اعتبار سره د دې ځمکې مختلف تقسیم کړي اسانه یې ده ښه کمرې کړي ده پوه شوې به ځمکه یې څه کړې ده ښه کمرې حالونه کړي دي ټیک شوله جدا کرښې راښکي 1 2 3 4 5 د دې 5 کرښو د دې په نتیجه کې علاقې حاصلې شوې 1 2 دا بیا په 1 3 4 5 علاقې حاصلې شوې 5 غټې منطقې حاصلې شوې د موږ سره پوه شوې به نو بیا وویل چې ګوره د دې خط سرطان نه یې راواخله د دې خط جدي پورې دا علاقه چې ده پوه شوې به دې ته یې نوم ورکړو د منطقه حاره ټیک ده او دې ته منطقه حاره نوم ورکړو ځکه چې دا علاقه د نورو نه ګرم وي د نورې دنیا نه دا ګرم وي ټیک ده او ګرمه ځکه وي چې د نور شعاګانې په دې کې ډایرکټ داسې په سر پرېوځي نور چې دی که نه دا ټول کال په دې علاقه کې ګرځي چري د دې علاقې سر له نه راځي همیشه دپاره د دې 23.5 نه شروع شي او خط استوا له راشي بیا 23.5 له راشي بیا لاړ شي هلته چې بیا هلته واپس لاړ شي 1 کال پوره شي بیا د هغه ځای نه شروع شي بیا دلته راشي بیا دلته شي دی په دې علاقه کې بس ګرځي د دې علاقې نه بار کېږي نه دې طرف ته او دې طرف ته نه ځي ټول کال زمونږ دلته د فیض زوال سوری سایه اصلي ځکه چې موږ په 34 شو زمونږ سر له دې راځي خوار شوی نه پوه شوې په ګرمۍ کې را دلته نږدې شي لکه دې ځای له چې راورسېده 21 جون وي نو سوری لږ وي بیا او ګرمي هم سخته وي ځکه نږدې راغلی که نه دی راځي موږ هم ورځو خدای هم سره راشي که نه حقیقت یې داسې دی چې موږ ورځو ټیک شو نه ظاهر داسې دی چې دی راځي ټیک ده دغه باندې به دغه 21 جون 21 جولائی 21 اگست 21 ستمبر دی دلته راورسي ٹھیک شو نا 21 اکتوبر 21 نومبر 21 دسمبر آغا خط جدی د پاسه باندې ولې رڼاګانې ورته وي دسمبر که نه دا زمونږ نه انتها لرې دی بس چې څومره لرې کېدلی شو دا کې پورې دی لرې دی بیا زمونږ موسم ټاپ یخي او خط په زوال سورې چې موسم اوږد وي سایه اصلي اوږده وي پوه شوې به د 21 دسمبر نه واپس دی را روان شي چې سوره واپس راځي دومره موسم ګرمیږي بیا ګرمۍ طرف ته خبره ده که نږدې کېږي که نه او دوره روزانه په بنیاد زمونږ د فیض زوال سورې لنډېږي پوه شوې به دې علاقې ته منطقه حاره وي ځکه چې په دې باندې د نور د شعاګانې مخامخ پرې په موږ چرې مخامخ د نور شعا داسې نه را پرېوځي دې ځای ته راشي خو چې په دې ځای پرېوځي موږ دې بیا هم په سایډ یو که نه ټیک ده نو په دې علاقو باندې د نور شعا مخامخ پرېوځي د دې علاقې خلک تور وي ټیک شو لکه دا کانګو مانګو دا ملکونه پې دي نه وګوره تو د غاښ نه علاوه پکې سپین بل څه شی ونه مومي ټیک شو نه دغه او دغې د وجې دغه علاقې ګرمي وي په نسبت سره د نور د ګرمۍ دپاره نور اسباب هم بیا شته خو یو سبب یې دام دی چې دا په منطقه حاره کې به دا علاقه واقع وي ٹھیک شو نه یو بل سبب یې دا وي چې مثال په طور باندې یو علاقه چې دا هغې نه تیل وځي چې څومره تیل راوځي که نه دومره دا علاقه ګرمیږي د دې سره ٹھیک شو نه
او د هغې خپل دا یو اثر دی دغه د راوځي نو د علاقه کې ګرمایش راځي د ځمکه ورسره ګرمیږي نور مختلف سوکړې هم کېدلی شي نور مختلف دغه هم کېدلی شي بعضې علاقې دي چې ډېر وخت پرې بارانونه نه کېږي ټیک ده یا آبادي هم کېدلی شي آبادي ډېره زیاته وي ګڼۍ پکې ډېر زیات خلق پکې ډېر آباد دي دغه هم د ګرمۍ یو سبب دی صحیح سه پکې دا هم ورچوي پوه شوې پې یو غټ سبب یې دقه دی چې په دې علاقه باندې نور شواګانې مخامخ پرېوځي دې ته وایي دې ټولې منطقې ته منطقه حاره دې ته وایي منطقه حاره پوه شو بیا بله علاقه ده د 23.45 نه راواخله تر 66.55 پورې دې علاقې ته منطقه معتدله وایي منطقه معتدله شمالي یا شمالیه شمال طرف ته چې کومه معتدله علاقه ده او دې علاقې ته دې ته منطقه معتدله جنوبیه ٹھیک شولا دا علاقې په نسبت د دې باندې لګي یخي په نسبت د هغه علاقو باندې بیا لګي ګرم ٹھیک شولا لیکن معتدل موسم والا علاقې بل معتدل نوم چې ورته وي نه دی وجې نه ورته هم نه وایي چې یاره دغه وجه هم ده چې د منطقې حارې د بلې د منطقې بارده وي یا منجمده ورته وي نو د منطقې حارې د منطقې منجمدې په مینس کې ده نو معتدله ده پوه شوې پې یو ورته دې وجې نوم وایي چې دا علاقې داسې دي دې ته خو د حارې نوم ورکو خبره ختمه شوه که نه خو دې له نوم پکارو نو دې له معتدله نوم ورکو ځکه چې دا داسې علاقې دي چې ټول کال په دې کې په هرو 24 غنټو کې په دې کې شپه ورځ راځي په هرو 24 غنټو کې په دې کې څه راځي شپه ورځ راځي لنډېږي اوږدېږي به ورځ به پکې راشي 21 غنټو ته 22 غنټو ته شپه به پکې را راشي 1 غنټه 2 غنټو ته کله کله به پکې شپه 20 غنټو 22 ته راشي خو په 24 غنټو کې به ورځ او شپه راځي دا په دې منطقه حاره ټوله کې راځي او په ټوله منطقه معتدله کې هم راځي او حاره نومو شو کنه او خو دې له منطقه معتدله نوم ورکړو دې دواړه نو چې کوم شمال طرف ته وځو هغه معتدله شمالي شو چې کوم جنوب طرف ته وځو هغه منطقه معتدله جنوبیه شو وشوله شپه بیا باز دې کې ولې اوږدېږي او لنډېږي هغه د دې وجې چې دا نور دلته رانږدې شو که نه چې رانږدې شو جو دغه کېږي نور ټیک چې څومره ته رانږدې شو د نور چکر سیوا شو ګوره داسې د دې دغې ځای نه یو څیز شروع شو چوت شو او په دغه ځای پرېوت نو دا فاصله ناپ کړه چې څومره فاصله ده وواله وشو بل یو څیز د دې ځای نه شروع شو په هغه ځای غروب شو دا فاصله ناپ کړه دغه نه دا ډېره ده که نه نو چې دی موږ ته رانږدې شي که نه نو د دغه فاصله ډېره وي بیا په یخنۍ کې دی په هغې مثال دا جنوب دی دا شمال دی دا مغرب دی دلته قبله دي سیده که نه دا قبله ده ټیک شو دا مغرب دی دا مشرق دی او دغه شمال دی او دا څه دی جنوب دی نور د دې طرف راخیږي که نه نو په دې یخنۍ کې دی داسې کېږي چې دی په دې ګوټ په دې ځای باندې راوخیږي او غلی غونده کې دلته پرېوځي ټیک ده لنډ لاړ شي بیا چې پر ورو دی دې خوا کېږي دې خوا کېږي دې خوا کېږي نو بیا 21 جون چې راشي نو مونږ په دغې ځای یو او دی په دې ځای باندې داسې راشي فاصله ډېره ووي که نه نو چې څومره دی ډېر بره وي چې دومره ورځ اوږده وي که نه په یخنۍ کې دی 15 غنټې بره وي په ګرمۍ کې 15 غنټې بره وي
نو د اوږدوالی لنډوالی ځکه راغی پوهېږي پې که نه دا بله خبره مو ووته چې لکه دی په دغه طرف راخېږي که نه دنیا ورته دا کوم مخکې دلته به ورځې دی الټه طرف ته به شپې شپږ میاشتې راځو دقیق خبره په دې باندې پوه شوې که نه منطقه معتدله کې به په هر 24 ګنټو کې به په دې کې شپه ورځ راځي پوه شوله بل د دوه علاقې نورې دي دې ته وایي منطقه بارده یا منطقه منجمده شمالي منطقه بارده شمالي او دې ته وایي منطقه بارده جنوبي دا انتها یخې علاقې دي دومره یخې او دې کې ټول کال په دې کې واوره پرته وي ځکه نور د دې نه همیشه لرې وي که نه نور خو ایله 23.45 پورې راشي هلته خلک ایله لږ ساه والي جو بیا ته واپس روان شي پوه شوې بې دلته همیشه واوره پرته وي په دې کې 25 کیلومیټر دنګه دنګه واوره پکې پرته وي یعنې غرونه یې پکې د واورې پوه شوې بې سمندر چې پکې کمې دي اوبه چې پکې دي غر غر دی ټول او لږې علاقې پکې آبادې دي ٹھیک ده خاص کر دا شمالي علاقه چې ده دا شمالي منطقه بارده شمالي چې ده په دې کې لږ دا علاقې ورته نږدې دي دا پکې لږې آبادې دي او دا ټول ژوند د دوی په واوره کې دی په یخنۍ کې دی په واوره کې دی ٹھیک ده او څومره چې په یخ موسم کې څوک پاتې کېږي دومره خلک سپین سپین وي د شکل و صورت نه دغه د ټول د انګریزانو ملکونه دي ټیک شو ټول سره سپین دي دغه ګرمي تپې چېرته لیدلی خو تپ سړی تور کي پوه شوې پې دوی نسل د سراړو تپ لیدلی نه ځکه دا امریکې والا توریان دي شته وکي بالکل بیا ګوره دا ضروري نه ده چې ته په هغه علاقه کې چې ته لاړ شي دوستانه د برین لاره جوړی شي داسې نه دی خو نسل هم بیا خورېږي که نه خو لکه دغلته دغه نسلونه چې دي نو زمانې پې تېرې شوي دي جو هغه نسلونه جوړ شوي دي ٹھیک ده اوس د دغې علاقې کس دی خو هم راتلی شي په دې سخته ګرمۍ کې پاتې کېږي او تک سپین وي د دې علاقې یو تک توره بلا هلته ورسي ټیک شو ټول عمر هلته پاتې کېږي ځان پکې واده هم وکړي خو هغه قصیز به وي نو پوه شوې بیا چې دا جنوب طرف چې دی دا دې ته انټارکټیکا وایي ګوره سپین دغه یې ورکړی نښه د دې ده چې دلته راښکاره نه شي ټیک شوله خالص واوره دې طرف ته بیا آبادۍ نشتي ډېر کم ورته چې څوک ځي د ډېرو جازونو سهولیاتو کې خو لکه مستقل په دی کې هغه آبادۍ فی الحال شته دی نه ټیک شو لکه مزید چېرته دنیا تنګه شوه بیا ورته تله جو لاړ دي شي د اجازت نه ورته ټیک نه کو په هغې واورو کې ژوند تېرولی شي ټیک نه په دې کې په میلونو په کیلومیټرو دنګې واورې پوه شوې او دا شمالي چې ده نو دې کې بیا لږ آبادي شته ځکه دې ته آبادي ورته نږدې ده هغه یې نه ګیر چاپېره په زرګو میله سمندري دي نو هغه زرګو میله سمندري توی کوم او هلته زما هغې واورو ته بیا پای واورو کې پاتې کېږم د لیوني سپي چې چلی یم پوه شوې دغه قصه ده نو دغې ته ویلی کېږي منطقه بارده شمالي او دې ته وایي منطقه بارده جنوبیه یا منجمده یو نوم دی دواړه یو شی دی پوه شوله د دې دا کوم خطوط چې په دې راښکل یا دا کوم دوایر چې راښکل د دغې په نتیجه کې زموږ سره دا علاقې خطې حاصلې شوې منطقې حاصلې د مخکې نه خدای پاک پیدا کړې وي خو لکه تعین یې وشو پلان کې ملک په دغې منطقه کې دی پلان کې ملک په دغې منطقه کې دی پوه شوې بې بله خبره مې ته وکړه په دې باندې به سبا بیا انشاءالله بحث کو د دې خط استوا نه د قطب شمالي پورې 90 درجې دي چې د قطب جنوبي پورې 90 درجې دې ته ویلی کېږي دوایر د عرض البلد یا خطوط د عرض البلد ټیک ده او بیا یې په دې ځمکه باندې طولن داسې کرښې پرس کړي دي چې هغه د ځمکه تقسیموي مشرق او مغرب ته
دا وایي شمال جنوب ته که نه هغه یې تقسیموي مشرق او مغرب ته نو د هغې مبدا بیا څه شی دی هغه په څه طریقه باندې بس دی